د رسول الله حدیث ته وړي روزه نیونکي داسې دي چې سوا د لوږې پاتې کېدو نه داړو سره میلاو نشو. نو هغه به څه وي چې صرف پېشمنې وکړي او بس بېغمه په ګناه کې مبتلا دی، نه عمل کوي، نه ذکر تلاوت او تراویح کوي، هېڅ هم نه کوي او دی لګیا دی بس خوراک هغه ماښام وکړي او نه عمل شته، نو روژه یې وه خو څه میلاو نه شو. میلاوېږي به هلغې چې ځان وکړو، ځان به کړو هلغې به موږ او تاسو ته چې ځینو څه میلاوېږي. محدثینو د دې روایت کې لیکلي دي وایي د دې نه هغه څوک مراد دي چې په حلال مال روژه ونیوله او په حرام مال یې ماته کړله، د دې به ګوره خاص خیال ساتو، ځان به کړو او که چېرې ماښام و حرام مال وخوړو نو په تمه د دې نه یو چې موږ ته به ثواب راځي، د روژې ثواب به نه راځي. روژه ضایع کېږي په څه؟ د صحابو تپوس وکړه یا رسول الله روژه په څه خرابېږي؟ رسول الله وفرمایل په دروغو باندې، په غیبت باندې، په حرام مال خوړلو باندې. نو د دې به پکې خاص خیال ساتو چې روژه نیسو. حدیثو کې راځي رسول الله فرمایي په ورځ د قیامت به دا روژه د الله په دربار کې د خپل بنده دپاره شفاعت کوي. الله ته به دا سوال کوي چې زما دا کس دا چې زه نیولی ومه او دغه رنګې د آدابو خیال یې ساتلی و نو د ده شفاعت قبول کړه، الله به د دې شفاعت قبلوي. قرآن به هم سفارش کوي، روژه به هم سفارش کوي. خو وردا راته ووایي چې یو کس روژه ونیوله او دی چې 11 میاشتې څنګه و هغه شان اوس هم دی، 11 میاشتې څنګه دروغ وی اوس هم هغه شانتې کوي، 11 میاشتې څنګه بدنظري کوله د نظر وړ حفاظت نه کوي، 11 میاشتې دروغ وی په روژه کې هم هغه شی دی، 11 میاشتې حرام خوړل، روژه راغله روژه تېره شوه، سړی د حرامو نه صبر نه شو، د ګناه نه صبر نه شو، نو دا روژه به د دې کس لپاره شفاعت وکړي چېرې نه دا نه کوي شفاعت. نو ځان به بدلول غواړي، خو غواړو دا چې دا روژې کمې رالې او د دې برکتونه موږ ته نصیب شي او دا روژې زموږ دپاره شفاعت وکړي او دا روژه زموږ چې دی نو څه وکړي زموږ اعمال چې کوم کو په دې رمضان کې هغه الله زموږ قبول او منظور وګرځوي او دا روژه په ورځ د قیامت الله په دربار کې سفارشي جوړه شي. نو موږ به دا کوو چې موږ به د ګناه نه ځان ساتو، موږ به د دروغ او د غیبت نه ځان ساتو، نو هله به زموږ روژه ښه وي او موږ پکې اعمال کوو. اعمال څه دي؟ ما تاسو له مخکې وي چې قرآن مجید تلاوت کوئ، د دې نه ښه خبره بله شته نه، که قرآن تلاوت کوئ. که چېرې چا قرآن نه وي ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې رسول الله فرمایي وي تاسو په رمضان کې د څلورو خبرو ډېر کوشش کوئ، څلور کارونه پکې ډېر کوئ او د دوو خو ډېر اهتمام کوئ. وي هغه څه دي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې طیبې ذکر ډېر کوئ، په لاره روانې د فضلو نه د خبرو نه د عبثو نه د الله ذکر دا ډېر بهتر دی. بیا وایي استغفار پکې ډېر وایئ، بخښنه د الله نه ډېره وغواړئ، استغفر الله اوږد چاته نه ورځي دا لنډ دی وایي. او دوه خبرې خو داسې دي چې د دې نه بغیر ستاسو خلاصې نشته. وایي هغه دوه خبرې کومې دي؟ د الله نه جنت غوښتل او دغه رنګې د الله نه د جهنم نه فنا غوښتل. موږ ټول غواړو دا، موږ دا ټول غواړو چې الله موږ له جنت راکړي او د جهنم نه وساتي. خو د دې لپاره اعمال ضروري دي، د دې لپاره اعمال ضروري دي. اعمال به کوو، کل روژه به نیسو، د روژې د آدابو خیال به ساتو، تلاوت به کوو او دغه رنګې تراویح به کوو، نور ذکر او عبادت به کوو. او اصلي خبره دا چې د ګناه نه به ځان ساتو، د ګناه نه به ځان ساتو، نو هغه به الله تعالی موږ جنت ته داخلوي او جهنم نه به مو خلاصوي. بیا رسول الله فرمایي په حدیث شریف کې وایي دا میاشت خلکو سره د غمخوارۍ کولو ده چې تاسو څه وکئ د یو بل سره غمخوار جوړ شئ، د یو بل خیر خبر واخلئ، د یو بل تپوس پوښتنه وکئ. په چم ګاونډ کې د هر کس دا ذمه داري ده چې زما په ګاونډ کې زما رور دی، زما ګاونډي دی، ما خو نن ډېر سهار سره وړي دي کور ته، هر څه مې پخ کړي دي، ورګه زما د ګاونډي به څه حال وي، زما د ګاونډي به څه حال وي. دې ګرانۍ ته انسان سوچ وکړي، دې حالاتو ته وګوري، نو دا د هر کس ذمه داري جوړېږي چې ته څه وکړه،
کم از کم د ګاونډي په دې خپل چې کم دي ځان له سراري ځان له سپاخې په دې کې د خپل ګاونډي ځان سره شریک کړه. او رسول الله فرمایي و چې یو کس کور له کړکۍ پخوي نو یو سمسې اوبه دې پکې سیوا واچي دا د خپل ګاونډي ته ورکړي. او ګوره دا یاد ساتئ په صدقاتو کې په روژهدار په روژهمات کې دا ضروري نه ده چې زه به روژهمات یو مالدار ته ورکوم د دې ثواب به نه کېږي او که غریب ته ورکوم د دې ثواب به کېږي. نه، هر چا ته ورکړه چې کم کس ستا په روژه ماتې چې دې وړې ده په هغې روژه ماته کړله نو الله تعالی به تاله د دې په بدل کې د اور نه خلاصې درکړي. دا به یاد ساتو. په خپل چم ګاونډ کې به لږ تحقیق کوو د هر چا نه چې ډېر وس مو نه کېږي کم از کم کیلو کجوري والي سړی وله ورکړي، روژه ماتې والي، یا د دې په ځای باندې ضروري څیزونه چای پاڼه شوه، چیني شوله، ضروري سامان شو، یو کیلو غوښه دې واخسته ځان نه اخلې واخله دا ګاونډي کره ورشه ولېږه. نو مونږ که ځان له ډېر څیزونه تیارو د دې په ځای کې یو دوه درې څلور کړې د یو یو څیز نه راټولې کړي یو کاسه کې واچي وړوکي دی ورکړي دا ورڅه پلان کې دي کروړه. او هر کس ته خپل ګاونډیان معلوم وي چې د چا څومره وس دی یا د ده دومره وس دی که نشته نو دا به پکې لازمي کوو. ځکه رسول الله فرمایلي دي صحابه یې تپوس وکړه یا رسول الله زموږ خو وس نشته دومره، زموږ خو دومره وس نشته چې موږ په یو روژهدار باندې پوره روژه ماته کړو، زموږ خو د کجوري وس هم نشته. رسول الله وفرمایل دا ثواب دا د اور نه د خلاصي ثواب چې تاسو له د دې په بدل کې الله تاسو د جهنم نه خلاصوي دا الله تعالی تاسو له په یو کجور هم درکوي، دا تاسو له په یو ګوټ اوبه باندې هم درکوي. نو ضروري دا نه ده چې صدقات او خیرات به مالداره کوي، نه، یو کس نارمل دی نو دله هم پکار دی چې ستا د خپل وس مطابق، ځکه په دې کې وایي ستا چې څومره د نیمې کجورې وس دی نیمه ورکړه نو د خپل وس مطابق په دې کې مال لګول او په دې سره